عزتمندو تاسو ته معلومه ده چې نن زمونږ د مسجد او د محله کې او جنکو مدرسه کې بعضې ماشومانو قرآن کریم د الله کلام اختتام ته رسولی دی. زمونږ سره جماعت کې تقریباً 19 ماشومانو الکانو ختمونه دي. مدرسه کې تقریباً 6 جنکو ختمونه دي او جماعت کې دا 19 د الکانو ختمونه دي. دا ډیر یو مبارک محفل دی چې تعلق د الله د کلام سره دی او زه دې جماعت کې د ماشومانو ته وایم او مدرسه کې چې د چا ختمونه دي هغې ته وایم. حدیث مبارک کې راځي نن به د دې ماشومانو دعا قبلیږي چې څوک ختم د قرآن وکړي او بیا دعا غواړي. حدیث مبارک کې راځي دعوة مستجابة، دا دعا مستجابه ده او دا دعا رب العالمین قبلی. اے ماشومانو د قرآن د ختم نه پس تاسو نن دعا قبلی. خپل مور او پلار ته دعا وکئ، خپلو رشتہ دارانو ته دعاګانې وکئ، خپلو مړو ته دعاګانې وکئ، ژوندو ته دعاګانې وکئ. نن تاسو ته د الله د طرف نه دا اعزاز حاصل دی چې ستاسو دعا به الله قبلی. یو دعای الله ضرور قبلی چې څوک د قرآن ختم وکي. حدیث مبارک کے راضی فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ تعالی علی خلقه. وی قرآن تا پنور کلامونو دمر فضیلت حاصل دے لکه څومره چې الله تبارک و تعالی تا پا مخلوق فضیلت حاصل دے. اللہ تا پا مخلوق څومره فضیلت حاصل لے دمر قرآن تا پا نور کتابن فضیلت حاصل لے. قرآن ډیر د کمال کتاب دے، قرآن ډیر د عزت کتاب دے. قرآن پا دنیا و پا آخر باندې عزتونه ورکوي. حدیث مبارک کے راضی چې کله یو کس وي د هغه وینځه ګانه وایي او ده ورته غوږ یخي او هغه وینځه ورته ګانه وایي، نو دا د وینځې دې ګانې ته دې څومره په شوق غوږ دي چې وینځه ګانه وي او دا مالک یې ورته ناسي. حدیث مبارک کې راځي رب العالمین فرمایي چې کله د قرآن تلاوت څوک کوي نو زه ورته د دغې نه زیات غوږ دم. هلته وینځې ته خپل مالک غوږ دي وایي زما وینځه ما ته ګانه وایي. رب العالمین وایي زه بنده ته غوږ دم چې کله بنده زما قرآن لولي. دا غي په مقابله کې رب العالمین قرآن تا قرآن ستا اوري چې ته د قرآن تلاوت کوي. دا هغه قرآن دی کم قرآن چې به صحابه کرام لوستو او رسول الله صلی الله علیه وسلم به خوا کې ناس. یو ورځ رسول الله مبارک خپل صحابي ته فرمایي ابن کعب ته وی ابن کعبه ما ته نن سورة البینه تلاوت کا، سورة البینه راته اولوله. هغه ورته وی د الله حبیبه ته اولوله پتا نازل شوی دی ستاسو د شان سره ډیره لایقه ده. وی نه ما ته نن ته قرآن اولوله زه به یې واورم. جبریل امین به راتو د رسول الله مبارک سره به یې د قرآن ده ورکو. جبریل امین به وی بیا به رسول الله مبارک وی بیا به جبریل امین وی بیا به رسول الله مبارک وی. په پرشتو کې د جبریل امین نه علاوه یو فرشتم قرآن نشي لوستلی، نشي کولی تلاوت فرشتي اوریدی شي خو ویلی نشي. صرف جبریل امین به قرآن اوریدو به لوستو. په امام الانبیاء به نازله و د امام الانبیاء سره به د قرآن ده ورم کو. لږ ده ویلی بیا لږ امام الانبیاء ویلی، لږ تلاوت امام الملائکه کړی او بیا لږ تلاوت امام الانبیاء کړی، دواړو به قرآن اړو. نو صحابي ته وایي ته قرآن ولوله. هغه ورته وایي د الله حبیبه ته یې ولوله. وی نه ته یې ولوله. صحابي هوښیارو د نبی علیه السلام په مزاج پوهېدو چې دی ما ته بار بار نن وایي نو شاید چې د الله د طرف نه ما باره کې وحی راغلی. هغه صحابي شروع شو سورة البینه تلاوت کړله.
چې سورۃ البینہ تلاوت کړله نبی علیہ السلام ته فرمای الله سمانی د الله حبیب تا ته الله زمان نوم اغسته او چې قرآن الولکو تما ته لګیا وینو نبی علیہ السلام ورته فرمای نعم الله سماک او ابن کعبہ ما تنن رب العالمین دسی وحی را لګلی وا چې ابن کعب ته وایه چې قرآن الولی او د الله حبیب تیم واوره او زی قرآن اورم نن د اسمان نه ستا نوم راغلی او په وحی کې ستا نوم د اسمان نه راغی نوم به راغی پلان کې صحابي دي د قرآن تلاوت د دې نه بل لوی شان شته حدیث مبارک کې راځي چې څوک د الله په کور کې جمع شي لکه دا مونږ چې جمع شو قرآن لولي یتدارسونه قرآن د یو بل سره لولي د قرآن تلاوت کی او د قرآن خبرې کوي ملائک راکوشي او نزول د رحمت شي او سکینه نازل شي او دا ټول مجلس پټ کی د الله د طرف نه سکینه نازلیږي سکینه یو صحابي راغی د الله حبیب ته ما سورۃ الکهف لوستو سوره کهف مې لوستو او د سر د پاسه مې داسې وریځ غونته ولاړه وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وی حدیث مبارک کې چې کومه سکینه راغلی د هغه دقه وه که نه د هغه سکینه نازلېدله تا قرآن لوستو د الله د طرف نه سکینه نازلېدله د الله د طرف نه رحمتونه راوریږي په داسې محافلو باندې چې هغې کې قرآن تلاوت کی د قرآن د تلاوت نه چې یو سړی محرومه دی دی د ډېر لوی خیر نه محرومه دی حدیث مبارک کې راځي دوه شیزونه به سفارش کوي د قیامت په ورځ الصیام والقرآن یوه روجه او یو قرآن روجه به وایي الله ما دې د خوراک څښاک نه منع کړی قرآن به څه وایي یا الله چې شپه به شوله او خلک به اوده شو نو ده به د قرآن تلاوت شروع کړو الله دې ما د خوب نه منع کړی و دې ما د خوب نه منع کړی و زما سفارش قبول کا حدیث مبارک کې راځي قرآن به وایي رب العالمینه زه سفارش کوم الله به وایي وایه څه وکمه دا قرآن به خبرې کوي ما تا به نشو کولی او قرآن به کوي قرآن به وایي یا الله دله یوه جوړه واغونده دله یوه جوړه ورکه حدیث مبارک کې راځي رب العالمین به وله تاج ورکي نو قرآن به ورته وایي الله نوری ورله سیوا که نور ورله سیوا څه ورکه نو وی رب العالمین به ورته جوړه واغونده یو تاج یوه جوړه دا به قرآن سفارش کی او دا به دې بندله الله ورکوي په ورځ د محشر څنګه چې نن موږ د ماشومانو ته ګورو داسې مدرسه کې طالباتو ته ګورو څنګه چې نن د دې دا مخونه رڼا کوي داسې به ورځ د قیامتي انشاءالله په میدان محشر کې به هم دا مخونه رڼا کوي مولانا ابتاب عالم او بدر الدین دا د والد صاحب نومو دا د سعودي یو عالم دی ابتاب عالم نومې و هغه وی زما پلار وفات شو چې پلار مې وفات شو خښې که سعودي کې دا قانون دی سموده پس هغه مقبره ختموي نوي مړي خښي هلته وی هغه موده چې پوره شوله یا شپږ میاشتې مثال د هغې خپله مقرره موده ده هغه ابتاب عالم سی وی چې زما د پلار قبر اوس پړده بل مړی خښو چې مونږ ورته وکتل نو صحیح سالم په قبر کې پروت په دویم ځل چې بیا هغه موده پوره شوله بیا یې وسپړده بیا مې پلار په اخ کې حالت پروت و درې پیرې زما د پلار قبر سپړلی شوی دی چې بل مړی خښ کي او ما به لیده چې هغه زما پلار به په اخ کې حال پروت نو بیا هغې عالم خپله وجه لیکلې ده وی د دې وجه ما ته معلومه وه چې زما پلار ولې صحیح سالم په قبر کې پروت و وی زما پلار چې و هغه به د قرآن د طلبه و د قرآن د حافظانو ډیر قدر کو د دې به ډیر تعظیم کو وی دا د قرآن بچی دی دی قرآن لولي او زما د پلار دا عادتو چې د مرګه پورې زما پلار چرته حافظ قرآن ته خپه دسې نه وه غورځولې حافظ قرآن ته یې خپې کړې نه وي وی به چې د ده په سینه کې قرآن پروت دی زه چې قرآن ته نشم خپې کولی نو زه حافظ قرآن ته هم نه خپې کوم صرف د حافظ قرآن ادب او احترام به یې کوو زما والد صاحب ادب او احترام
د هغې ادب او احترام د وجې نه زما د پلار لاش 3 پیرې ښکاره شوی دی او صحیح سالم به په قبر کې پروت دی. د قرآن احترام کو. حافظ قرآن ته به یې خپې کولې نه وی د ده په سینه کې قرآن پروت. قرآن دومره عظیم الشان کتاب دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو ورځ را روان دی په یوه وادی کې ودرېد لږ چې ودرېدو نو شاته پسې خلق ودرېد ځکه چې امیر المؤمنین ولاړ دی. وروستو پسې خلق ودرېدو روډ جام شو جام شو جام شو مخې ته امیر المؤمنین ولاړ دی څنګه به خلق لاړ شي. نو چا د شاتې نه آواز وکوي حضرت ګرمي ده که امیر المؤمنین روان شو نو ښه به شاته خلق جمع دی. امیر المؤمنین ورته وایي زه ولې ولاړ یم؟ وایي ځکه ولاړ یم چې ما ته یو یاد تازه شو ننو یو یاد راته تازه شو. وی ما دی وادی ته ما یو ورځ اوښان را شړلیو سر له نو هغه اوښان مې وږي د دې ځای نه وشړل د سرولو چلې نه راتو. نو چې کور ته لاړم نو پلار مې راته قاریده وي ته اوښان نشي سرولی ته اوښان وږي را وشړل. وی زه هغه سړی ومه چې د دې علاقې نه مې اوښان وږي شړلي وو او چې قرآن باندې می ایمان راوړو نو نن په هغه وادی کې زه ولاړ یم مجال شته څوک مخکې قدم نشي اغستی وي امیر المؤمنین ولاړ دی. خلق قدم نشي اغستی وي دا د قرآن برکت چې زه به هغه وادی نه ما اوښ وږی شړلی و نن ما نه څوک مخکې کېدی نشي وي امیر المؤمنین ولاړ دی. وی دا لقب چې ما له راکړی دی دا قرآن راکړی قرآن. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلقو به د پلار نوم اغست وی ابوبکر ابن ابي قحافه د ابو قحافه زوی راغی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به یادو چې په قرآن ایمان راوړو خلقو به وی ابوبکر صدیق را روان دی چې د پیدایش نه واله د مرګه پورې چرته دروغ نه دی ویلي داسې انسان را روان دی. دا لقب قرآن ورکو صدیق ته جوړ کو د عمر نه فاروق جوړ کو دا قرآن جوړ کړل. بلال حبشی د حبشو غلام نه دی رگ نسب نه دی معلوم کمزور عجز انسان. صحابو کې بسو وی مؤذن د رسول الله راغی لاول به خلق وی د حبشو غلام راغی بیا به وی مؤذن د رسول الله راغی مؤذن د رسول الله راغی. دا عزت مونږ له قرآن راکو دا برکت مونږ له قرآن راکو. قرآن یو عظیم الشان کتاب دی. حدیث مبارک کې راځي چې کله ماشوم قرآن ختم کی اے ماشوم قرآن ختم نه کی وی چې ماشوم اوی بسم الله الرحمن الرحیم كتب الله له براءة للصبي. الله فرشتو ته وی د دې ماشوم د پاره براءت ولیکئ د اور نه و براءة للمعلم استاذ لیم د اور نه براءت ولیکئ او اے فرشتو مور او پلار لیم د اور نه براءت ولیکئ چې کله بچی بسم الله وی. قرآن کې ډیر لوی طاقت دی خو موږ د قرآن خوند نه دی اغستی. تاسو د قرآن یوه سپاره تلاوت شروع کړئ د ورځې ته شروع خو کوئ څه تو مزه یې لګوالی د قرآن تلاوت. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ له د روم بادشاه خط راولیږو قیصر وی زما په سر دړي جي ډیر تکلیف دی راته دی د سر د دړ نه ماته ډیر تکلیف دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ له یوه ټوپۍ ولیږله وی دا په سره وه د سر دړ به دې ښي. هغه ټوپۍ چې به یې په سر کړه د سر دړ به یې ښه شو چې کله به یې ټوپۍ لر کړه نو د سر دړ به یې بیا راغی. یو ورځ وی دا ټوپۍ ګورم چې ده پکې دنده څه لیکلي دي علماو لیکلي دي چې هغه ټوپۍ وکتله هغې کې دنده لیکلي و بسم الله الرحمن الرحیم صرف بسم الله یې پکې لیکلي و د قرآن د صورت د شروع کېدو نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم صرف بسم الله ولا په ټوپۍ کې لیکلي وه کاغذ کې لیکلي وه هغه کاغذ یې ولا ټوپۍ کې خو په سر باندې به یې دړ نه راغی. قرآن خو خزانه ده خزانه. یو صحابي راغی د الله حبیب ته فرمایي د الله حبیبه اهل و عیال می ډیر دی بچی می ډیر دی او زه غریب یم غریب بچی می ډیر دی غریب یم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وی چې کور ته ورشي وایي چې السلام علیکم سلام ور واچوه او بیا قل هو الله احد الله الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دا بیا ووایه. بس دا عمل شروع کنو. دا هر څه دي قرآن کې پراته دي. هغه صحابي څه ورځې پس راغی وی د الله حبیبه ما سره ګاونډیان مالدار شول، ګاونډیان زما په وجه مالدار شول، صرف قل هو الله احد د دې تلاوت په مې کو. قرآن کې کمال لیرونو د قرآن تاریخ وګورئ. تاریخ یو قاری تلاوت کو غالبا مصر کې غیر مسلم ورته ناسو، د مصر بادشاه ورته وی تلاوت وکا، هغه غیر مسلم جړل. هغه مصر بادشاه ته تپوس کې وی ولې جاړی؟ وی حضرت په دې خو مونږ پوهېدو نه چې د قاري څه وي، لکه په معنی خو یې مونږ نه پوهېدو، خو د دې کلام کې داسې تاثیر دی چې بغیر د معنی نه زمونږ په دې اړه کې لارې کولې، لارې پوهېدو پې نه و جړلو. همون خو بختور یو چې مخې ته قاري تلاوت کې او سړی پې شاته پوهېږي، چې سړی پې شاته پوهېږي او قاري تلاوت کوي. سبح اسم ربک الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. کاش چې د قاري سویلې مونږ پې پوهېدلې ډېره ښه به وه. قاری کله ناکله تلاوت ته قاری صاحب مخکې شي، د قرآن قاری صاحب تلاوت کوي یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. دې په معنی پوهېږئ؟ قاری صاحب وایي په مانځه کې امام تلاوت کوي، وی یو ورځ را روانه ده یقوم الروح والملائکة صفا، چې د فرشتو چیف آف آرمی، د فرشتو سردار بغلې ولاړي، بالکل والملائکة ټولې فرشتې به ولاړي، روح به ولاړي چې جبریل امین دی، د تمامو فرشتو سردار بغلې ولاړي، فرشتي بغلې ولاړي، لا یتکلمون، خبرې به څوک نشي کولی، چې جبریل امین خبرې نشي کولی. دا اول اسمان فرشتي، دویم اسمان، دریم سب بندی کې به ولاړي، فرشتي به د ټول مخلوق نه داسې ګیر چاپېره ولاړي، د دې ځمکې په آخري حدونو کې او په منځ کې به دا مسلمانان دا خلق ولاړي. او لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، خبرې به څوک نشي کولی، یو د رحمان ذات چې چاته اجازت وکړي هغه به خبرې کوي، بل څوک به نشي کولی. او کافران به چغې وي یا لیتنی کنت ترابا، دا شیطان بم وی یا لیتنی کنت ترابا، یا الله چې زه دیم د خاورې نه پیدا کړی وی نو ډېره ښه به وه، ځکه د خاورې نه چې کم پیدا و هغه نن جنت ته لاړلو، نو یا لیتنی کنت ترابا، چې زم د آدم علیه السلام په شان د خاورې نه پیدا وی نو ډېره ښه به وه، ډېره ښه به وه چې نن زم د خاورې نه پیدا وی. دا او دا چې قاری صاحب تلاوت کی دا سړی ته چې شاته سړی ولاړي او په دې معنی پوهېږي، د قرآن په مطلبونو ځان پوه کړئ. مونږ له ناظره نه راځي، د قرآن ناظره هم نه ده زده کړې نه، چې امام تلاوت کی او مونږ پوهېږو چې امام په دې لګیا دی. الله اکبر، چې څه حال به یې څه، ته د مونځ په خوند بیا پوه شه. نو ځان له مانځه کې د دوکانونو حساب کوي، یو د پیسو حساب کوي، بل د پټي حساب کوي، او مخې ته امام ولاړي تلاوت کوي. نه، د قرآن په رموزو ځان پوه کوي او دا قرآن روالی د سینو پورې ونیسئ. قرآن زده کوئ، زده. ته وایي زه مشر شوی یم مولي صاحب قرآن نشم ویلی، زه هم کوشش کوه، وی انخلمه پکې. زه ورته هم حسین احمد مدني رحمت الله علیه پیژنې؟ وی او مولي صاحب نوم مې ولا اورېدلی دی. وام نوم دی ولا اورېدلی دی؟ وی او. وام څومره وخت کې د قرآن حفظ کړی او پته درته شتې؟ وی نه که نه. زه ورته وایم چې کله یې په جیل کې ور واچو نو عمر یې و 80 کاله یا 15 کاله چې په جیل کې قرآن حفظ کړو. ته ناظره وی قرآن حفظ کړی او په جیل کې د 80 کالو په عمر کې. دا د قرآن معجزه ده. قرآن به تا ته نه زده کېږي، دا نه منمه. قرآن به زده کېږي، دا د قرآن معجزه ده. قاسم نانوتي رحمت الله علیه د دیوبند عالم تیر شوی دی،
وی حج لتللو حج لا نو پخوا به د حج سفر په جاز کې بیا پیاده به کېدلې نو ډېر ټیم میاشت نیمه به په لار کې لګېدله خلق په مخ کې م وتو وی د حج په سفر روانو لوی جماعت لوی جماعت نو وی چې په لار کې پکې روجه راله ما وی چې د رمضان المبارک میاشت راله څه به کوو وی روغ جماعتو د علماو خو د قرآن حافظ پکې نه و ما وی دا خو د روجې میاشت راله اوس په څه کوو نو وی ودرېدلو وی د ورځې مې شروع وکړله قاسم نانوتي غیر حافظ ګورې وی د ورځې به مې سپاره یادوله او ماسخوتن به مې هغوی له په تراو کې اوروله په لاره سفر له روانومه 13 ورځو کې مې قرآن یادم کو وامې مرو په تراو کې نه د قرآن معجزه ده دا عذر دی نه دی قبول چې ذهن مې پوخ شوی دی نه یادېږي نه نه دا عذر نه دی قبول تاسو خیر دی ما ته خپله پته ده دا اوس چې پکې زمونږ مدرسه کې دا نن ختمونه دي ختمونه خو هره ورځ جینکو مدرسه کې ډیر شي غالبا دا مشرانو زنانو پکې قرآن ختم کو عجیبه خبره ده مشرانو زنانو نن قرآن د الله کلام ختم کو دا پې د الله یو صوت دی دا د الله یو فرزونه ده د قرآن د پاره ګورې حد نشته چې 30 سال عمر 50 سال عمر خو قرآن سره زمونږ مینه نشته دی امام شافعي رحمت الله علیه وی د مکې نه مدینې ته تلمه بختور علماو دوی لاسې دا مقام الله نه دی ورکړی ښه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ټوله شپه د قرآن تلاوت ماسخوتن په اودس باندې به یې د سحر مونځ وکړو دا خو که یو سړی وی چې زه دا نه منم د ماسخوتن په اودس باندې د سحر مونځ نو داسې کسان شته چې هغه ژوندیم دی او کړی دی پې دا خو ډېره معمولي خبره ده د ماسخوتن په مانځه د سحر مونځ ما خپله د یو عالم نه اورېدلی دي وی یو قاري صاحب مونږ له مخکې شوې کس ورته وی چې نن 15مه شپه ده او که 15مه روژه ده وی چې دا د لیلة القدر د شپو په احتمالاتو کې ده نو مونږ له لږ تلاوت نه کوي وی هغې قاري صاحب نیت وتړو مخکې شو وی په یو رکات کې 29 پاري پوره کړلې او په دویم رکات کې 13مه سپاره وی په 2 رکاتو کې قرآن ختم دا د قرآن معجزه ده معجزه ته لاس کوي نه امام شافعي رحمت الله علیه وی د مکې نه مدینې ته تلمه پیاده سفر مې کو 14 ورځې مې سفر وکړو او 14 مې پکې د قرآن ختمونه وکړل همونږ لاړ شو عمرې لا راشو 2128 ورځې ټول سفر وکړو یو ختم پکې د قرآن ونکړو هغه وی د مکې نه مدینې ته تلم نو په 14 ورځو کې مې 14 پیرې قرآن ختم دا د قرآن معجزه د قرآن سړي ته ډیر اسانیږي قرآن ته لاس کوي قرآن روالی قرآن وایي قرآن ډیر د کمال کتاب دی ډیر خیرونه د قرآن کریم سره تړلي دي او الله به آخرت کې ډیر اعزاز او اکرام وکړي چې کله سړی قرآن وایي د قرآن تلاوت کوي آخرت کې رب العالمین به وی قاری ته وی د قرآن حافظ ته به وی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا اے قاری صاحبو قرآن لوله څنګه چې به دې په دنیا کې لوستو شا به وایه قرآن قاری صاحب به قرآن شروع کوي وی به په یو منزل خیجه چې آخر کې قرآن ختم کې نو چې په کم منزل ادرېدې هغه به ستا مقامي اب ستا مقامي لوله قرآن حدیث مبارک کې راځي بعضې مور او پلار ته به الله جوړې ورکړي د قیامت په ورځ نو دوی به جوړې واغوندي نو دوی به داسې ځان ته وګوري وی به چې وبیمه کوسینا الله د څه په وجه مونږ ته دا جوړې واغوستولی شولې د څه په وجه مونږ ته دا جوړې واغوستولی شوې د دې سړي خو نشته دی دا هم زما ګاونډي و د ده خو نشته دا هم زما ګاونډي و رب العالمین به ورته وایي د ده بچي قرآن نه ویلی او ستا بچي قرآن ویلی دا مثال ځکه دا جوړه درکړله نو قیامت کې به الله د دې بچو سفارش قبلی حافظ قرآن ته به الله وی 10 کسان بوزه د خپل کور نه دا جنت ته بوزه حافظ قرآن به 10 تنه بوزي خو ګورې هغه به نه بوزي چې کوم ورته خبرې کوي تقریرونه ورته کوي ته خو به مدرسه کې وخت ضایع کوي ته خو د کار نه پټېږي او داسې چل ته بېکاره دا سړی ګورې د ده سفارش ډېره ګرانه ده چې وایي حافظ قرآن به د هغې 10 کسانو سفارش کوي
چې چای مرسته کړې ده، چا وله حوصله بلنده کړې ده، چا وله پیسې ورکړې دي، چا وله په شا ملا باندې ډب ورکړی دی چې اله بچیا نرشه شا به قرآن حفظ که. نو دا لس تنه چې جهنم پې واجب شوی الله به حافظ قرآن ته وایي تی جنت ته بوزه، دا لس کسه بوزه. او عالم ته به الله وایي تا خو 8 کاله علم کړی و، او چې 8 کاله د علم وکړو نو بیا د هغه رسو او دې کې خو ډېر وخت تیر شوی و. ای عالمه ته څو کسان بوزي؟ حدیث مبارک کې راځي یو عالم ته به الله د 400 کسانو د سفارش اختیار و چې ته 400 بوزه. نو چې یو خاندان کې یو عالم شي دا به څومره د خوند خبرې. زه هغې مور او پلار ته زیریږم چې بچې حافظ او عالمي، ځان ته به زه اله وزیریږم چې زما بچې حافظ شي، ځان ته به زه اله وزیریږم چې زما بچې عالم شي. زما علم او زما حفظ زما د مور او پلار خوش قسمتی ده، دا زما نه ده. زما به الی چې زما بچې حافظ شي او زما بچې عالم شي، زما به الی. نو دی کې سیالي وکړئ، قرآن تلاس کوئ، قرآن زده کېږي. ما تاسو ته ووی زمونږ د مدرسه کې چې دا ځل ختمونه دي دا مشرانو زنانو ختم وکړو، مشرانو زنانو، مشران بوډاګان ځوانان ټول قرآن تلاس کې. د نبی علیه السلام لور فاطمه رضی الله تعالی عنها په مانځه ودرېدله ماسخوتن چې د 2 رکعاتو نیت یې وتړو سلام یې وګرځو. نو چې وی کتل نو سبا خطو والو. نو وی یا الله زه شکایت کوم دا شپې دې ډېرې لنډې دي، ما خو پکې 2 رکعاته پوره نه کړل، ما پکې 2 رکعاته پوره نه کړل. زنانو کې هم ګورئ حفظ راځي. عایشه رضی الله تعالی عنها د قرآن حافظه وه، حفصه رضی الله تعالی عنها دا د قرآن حافظه وه. د قرآن حفظ او علم او ناظري او ترجمې ته بچي کېنوئ، بچو باندې د قرآن علم دا حاصل کوي. دا ستاسو د آخرت پیدا ده، دا ستاسو د آخرت پیدا ده، دا ستاسو آخرت آبادی. او تاسو ته علم دی چې زمونږ مسجد کې الحمدلله د جمعات سره سره دا د یو مدرسې شکل دی، یو تدریسي شکل روان دی. زمونږ لاندې جمعات کې جاوید مولی صاحب دریګا ناراضي 130 واړه د سره جمعات کې سبق وی لاندې چت کې، او باندې چت کې بیان قاری صاحب سره د 20 کسو د حفظ یو کلاس دی. الحمدلله زمونږ جمعات کې صرف سحر د 9 شپږنیمونه د ماسپخین مانځه پورې په دې ټیم کې قدر کلاس نه، او د دې نه علاوه چې 6 ټیمینو زمونږ په جمعات کې د قرآن کلاس لګېدلی، مازدیګر او ماښام او ماسخوتن. سحر چې مونځ وشي نو دا حفظ والا طلبا راغلي او قرآن مجیدونه په مانځه پسې راوالي او په صف اول کې ولاړي. زه چې سلام وګرځوم یا الله ستا لاک لاک شکر دی. دا د محلي بچي دی به دا ټیم اوده پراتو او نن په اول صف کې د سحر مونځ کو لرې به نه که خیرې 3-4 کاله پس به ووینئ که خیرې د دې محلي به ووینئ چې انشاءالله 15-20 حافظان به درته مونږ درکو که خیرې انشاءالله د قرآن حافظان به درته حواله کو په 2-3 کاله کې انشاءالله. دا یو سعادت دی د دې محلې او د جومات. نن سبا خلق د حفظ دپاره مسافرۍ کوي، د کوره بار څومره مشکلات دي، او په محله کې او چې سړی په محله کې د قرآن حفظ وکړي نو انشاءالله دا ورځ هم راتلو واله ده. تاسو صرف دعاګانې دا مشران کوئ چې الله دا ماحول او دا مسجد او دا مدرسه قایم او دایم وساتي. او دې جینکو مدرسه کې موږ سره فلحال 215 جینکۍ سبق وي. یقینو که زما عقل نالي چې دا ځایږي څنګه دې مدرسه کې. زه ډېر کرته دا سوچ کوم چې دوی به کیني کوم ځای، دا فکر یې را سره و همدوی پکې ځایږي، خو بس الله یې پکې ځایي. نو تاسو وینئ دا څه آبادی دی. 215 جینکۍ په دې مدرسه کې تعلیم حاصلي، او 30 جینکۍ پکې داسې دي چې هغوی پکې په علم کې دي، اوله درجه د علم شروع کړي. نو الحمدلله زمونږ محله کې ترجمه شته، ناظره شته، حفظ شته او علم شته. د الله فضل دی. کو علم څوک کوي ام شته، که د قرآن حفظ کوي ام شته، که ناظره وی ام شته، که ترجمه وی ام شته. نو موږ درته په دې کلي کې دا ماحول برابر کړی دی. که بیا هم تاسو په بچو حفظ او علم ونه کو نو زمونږ غاړه به الله ته خلاصي او تاسو به نیولي یې د قیامت په ورځ چې په محله کې درته داسې ماحول
مهیا دی او په محله کې دا ټولې شعبې الله سرته کوي. اگر چې تاسو ته به دا ښکاري د جومات په شکل کې، خو الحمدلله دا د یو عظیم ادارې او د مدرسې شکل دی. دا یوازې جومات نه دی چې دې کې منځونه کیږي، دا یو عظیم د مدرسې یو شکل روان دی. انشاءالله څه موده پس به تاسو وینئ، خو ستاسو صرف د مشرانو د دعا ضرورت دی. تاسو به دعا کوئ او موږ به ستاسو بچو ته که خیرې حفظ او علم او ناظرات ترجمه چې په کم شکل کې انشاءالله په هغې شکل کې به موږ ښیو. تاسو به دعاګانې کوئ د مسجد د ترقۍ، د جومات د آبادۍ، چې یا الله دا مسجد، دا مدرسه، د جومات ته طلبا، د مدرسې د طالبات، چې یا الله دا یوه طالب او یو طالب رب العالمین دا ټول په خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي. او دا دعا به کوئ چې الله زمونږ دپاره دا ټولو دپاره دا ماحول د آخرت د نجات ذریعه وګرځوي، چې الله پې زمونږ اخیر آباد کړي، چې الله یې زمونږ د آخرت د نجات ذریعه وګرځوي. او رب العالمین دې مونږ او تاسو ټولو له په دې د عمل کولو توفیق راکړي. او زه د دې ماشومانو مور او پلار ته او مدرسه کې چې ختمونه وکړل، هغې جنکو ته، هغې ته او د هغې والدینو ته، رشته دارانو ته د زړه د ویښه مبارکباد وامه. په دې خوشحالي وکئ، دا خوشحالي ده، او په دې چې څومره خوشحالي وکئ نو کمه ده، کمه ده پې. او د الله پې کروڑ پیرې شکرونه ادا کو، او هر حال کې چې یا الله دا ستا فضل او احسان دی. انشاءالله مختصر ختمونه به کیږي، هغې پسې دعا ده که خیرې، حصار شی بیا به انشاءالله روز ختم.